يعلم أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وحزتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم ولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم هم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنوا أولي الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا لا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى علم الغيب والشهادة فينبئكم
مما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم سورة التوبة سلور سیوا او سلور فرقو سرا داغی تفصیل کو او داغی بیان کو اولا ڈلا مشرکینو درے اقسام بیانو لیو معاہدین چداغی سرا وعده شوی دو قسمو یو آغو چداغی سرا وعده شوی دا اوٹے میں ندے مقرر نوئی لا سلور میاشت مولت ورکی دیم آغو چه وعده ور سرا شوی دا اوٹے مقرر دے نو تراغی پوری ورد صبرو کئی درم آغا مشرکینو چاگئی تاسو سر جنگ کئی محاربین نوائی تلاری کسی بندی کئی او جنگ و سر کئی سلورم آغا چاگا مستامنینو امن غفت دے نوائی دا امن ور کئی او بیائی حد تو رسوئی پولی تیو رسوئی بیاد آلی کتاب بیانیو کو ترودر شمایات پوری او دائی خباستنا او بیائی دا منافقانو صفات شروع کرل دا منافقانو صفات ذکر کول صفات مضمومہ او داوینا سلور دیر صفات دا منافقانو بیان کرل چونکہ دا منافقانو یو الزام داو چھے نبی علیہ السلام پر ویشت صدقاتو کے انصاف نکئی خپلوانو لور کئی چمچو لور کئی ددچ سوخوخی غی لور کئی بیزای مال دا صدقاتو لگئی او منگتا پا کسات نکئی نو دیو اجل صدقاتو مصارف خئی چه نبی علیہ السلام لگئی نو بزای باندے لگئی پخفل مصرف باندے لگئی انما صدقات للفقراء بیشکا صدقات دی دپارا دا غریبانانو مسکنانو والعاملین علیہا او دپارا درا ٹولا انکو دا دے عمل کا انکو پدے باندے عمل کا انکی پدے سوگرا ٹولی جاگئی پا ترتیبان اور سکئی والمعلفت قلوبهم اوا چالا چمائل ویسلون داگئی اسلام تا وفر رقاب او پا زادلو سٹنو کے علماء نزادئی والغامرین او قرصدار اللہ وفی سبیل اللہ او پلا رضا اللہ کی مسافر اللہ فریضتا من اللہ مقاررت آدھا طرف دا اللہ نا واللہ دے پورا و حکمت اللہ او بعض دینا سوک جی تکلیف ورگئی پیغمبر تا ویقولون هو اذن اوائی دیو دیوری دن کے دار خبرے پینزر دیر شم صفات پیغمبر پاک لتکلیف ورگئی اچھوتوائے مکو نمڑو یا زمان خبر آوری آخیر دے آگا وقت دیو قلو دنو خیر اللہ گمو آوری دن کے دخی خبر استاسو دے ایمان راڑی یعنی تصدیق کئی دا اللہ دا حکمنو
او تصدیق کئی دا مومنان دا خبری ورحمت للذین آمنوا منکم او رحمت دے دا پاردا کسانو چی ایمان راوڑے استاسونا یو دا ویو چی رحمت للعالمین رحمت مخلوقات لا او دلتا وی رحمت للذین آمنوا یو وجود دا پیغمبر دے غا رحمت دے طول خلق دا پارا چاگئینو عذاب نرازی او دویم رحمت دا مومنان دا پارا چدئی دا سمالار خولشوا والذین یوذون رسول اللہ لهم عذاب علیم آگا سانجئی تکلیف ورگئی پیغمبر دا اللہ لا دئی دا دے عذاب دردناک یحلفون باللہ لکم لیرزوکم شپک دیر شم صفات دا منافقان پا دروغا باندې قسمون خوری صرف ستا خوشحالو اللہ چتتنا خوشحالیو قسمون خوری پا اللہ تاسو تا دے پار جو خوشحال کی تاسو نو اللہ پیغمبر لائک جو خوشحال کی غیلا کوئی ای مومنان علم یعلمو آدین بوئیگی انہو من یحادد اللہ ورسولا شان دا دے چاچ خلاف گیا اللہ و پیغمبر دا اللہ نو دلر دے ورد جہنم میں شکوئی پا دیکھے او دا دا رسوائی لویا یا ذر المنافقون وہ دیر شم صفاتا چھتا قرآن وائی نو دے بو یرنن با پا ما باندے شورو کئیو یری منافقان چھ نادل بشی صورت بیان بشی بدائی باندی صورت چھ خبرائی بدائی لرا پاہا چھ دائی پزرونو کی دیئے نو دے وی صورت توبرا روانا دا یرنن با بیا ما باندی گوتی کی دی یو طالب پاکواش القرآن درس کو او طالب بھی سرا غستے واپس تو نو پخواب طالبان تراغ مین روڑا پوری سڑک پوری پیدل تلل یو زمیندار والا مخی لورا گئے وی طالب چرتا زی نو وی کلی تا وی تا درس لنوی راغلے وی راغلے اما و شیخ القرآن تا چازمال ویلے دے نو دا پرونے چه شروع کرده چه کم خبره کئی نو ما پلی راتا ہوئی او ما تا اشاره کئی نو اکلی والا پنجبیر والا لگو الحمدللہ قرآن خورزی زکا پینزات اکالا پا یوکلی کی قرآن ویلی چی او دا قرآن اوازون غر تنبی او هر جماعت کے دا قرآن درسی نوچه بیاو مغیل نور زی داخل با دا غی دیر بد قسمتی نو قرآن کو لخور زی نو دا اگر دا کم سورت شروع دوی سورت توبہ ناخو پوش نو اگر دا زرازد شیخ القرآن تواما سبا بسنوئی جاتا اشاری بنکئی درتا طالب نے بیسترواغ سورا روانی کا چرائی اس شیخ القرآن طالب تیرے تال تکینا آواز شیخ القرآن سر کیناس کلیوالو سر خباغ خپل لغا ساتا نوچه کیناس شیخ القرآن سر گم پولاو گو شیخ القرآن نور اللہ مرقدو تیویجی دغا سے چالو اویزه پوه شما چه سوره توبه شروع دا او دی بیزان تراڑی شیخ قرآنو خندل ویده که بس چلی کنا یو سڑی سخی پٹ کڑیو نو چه دواتانا بولاڑو نو دی براغی بیس سخی کوئی دکا دا سخی پٹ کڑیو دا سخی چه پٹ کڑی نو دی ویس سخی کوئی یرا وی ننی منگا یاد کو کنا ننی خسوک پری نخودل ننی فلانے یاد کا فلانے یاد کا ذکر دے بیا مزاق معلومی شیخ القرآن ورطوی دے بس خیب پٹکڑی ذکر ہوئی نو اے بس جی خماراو سو آپاس سورہ توبہ ختم شو سبال سورہ یونس شروع شو مقاصد اربعہ طالب خوشحال زماش پاوس منظور شو کلا کلا دا سی
چې د سره غمی چې قرآن ویل شي نو بس دماغه ګن بنن خیاره کوي ځکه د سره فکري چې قرآن ویل شي خدا خو به اوس خیاره کوي وی با یاذر المنافقون یریږي منافقان چې بیان بشي بدای باندې سورج خبر بکی دیلا پا باندې چې دای په زړونو کې دی اته دې رسم صفات قل استاذو ور دوا ټوکی کوي یقینا الله خیر کومګه دا چې تاسو یې دا غینا زګا دې بټو کې شروع دی پټو کواړی نن خو ور باندې غزي خې او نن خو ته خبره وانړولا ولا انسان دهم غت تاسو کې داینا ورتوای چې الکا تا ټوکی کولی ما پوره دای سوئی انما كنا نخوض ونلعب یو کم سالو اختم صفات بیشاکا منگانو نوتو عباسو کیو لوبیم کولی سمطلب چطور دوایا لگتا ما پس خبری کولی دیوئی جیدہ خو منگا سے ٹوکا ٹکاوا کو منگا گپ شپ لگو گپ کیوں میں قل اب اللہ وآیا دینو دوایا آیا پا اللہ پورے وآیا چنودا اللہ پورے پیغمبر پورے تاسو ٹوکی کوئی لا تا تذرو درم پیش کوئی سالو اختم صفت دے با وزرون بیا پیش کئی دی زمان دا مطلب ہوا زمان دا قد کفردم بعد ایمانکم یو سالو اختم صفت تاکیق سرا تاسو کفر کرده پس دا ایمانونو ستاسونا کارون بد کفر کئی انا فهم طائفت منکم نکمنگا فکو دیو ایسی دا گناہ ستاسونا نو سزاب ورگمنگا پا بلی ایسی دا عمل بیان نوم کانو مجرمین دیو جنس دی مجرمان المنافقون والمنافقات منافقان سڑی و منافقان خدے بعد دائنا پیدا دی بعدو یامرون بالمنکر دو سالو اختم صفت یامرون بالمنکر وینا کئی منکر منکر ما خالف القرآن و سننا دیو دا قرآن و سنت خلاف کئی وینہون عن المعروف او منبا کئی معروفنا معروف ما عرف من کتاب اللہ و سنت رسولی قرآن و سنت دا مخالق منی کئی ویقبضون ایدیهم بنکڑی دیلا سنت خیرنا نسو اللہ فنسیهم سلو اختم صفات پرے خودو دیا اللہ کتاب نو پرے خودو اللہ دیا قل رحمتنا ان المنافقین هم الفاسقون پینز سالو اختم یقینا المنافقان دی ما تم کی حکمنو دا اللہ لا کار دے کئی روانے دے کئی وعد اللہ المنافقین وعد اکر دا اللہ دا منافقانو سڑو منافقانو خودو سرا او کافر سرا دا ورد جہنم میں شبوی پدی کے او دا ورد کافر دی لرا او پلانت کری دی لرا اللہ دی لدے عذاب ہمیشہ کاللذین من قبلکم یعنی انتم کاللذین تاسو پشاندہ کسانو یہیو چه مخی ستاسونا ہوگئی سخت ستاسونا پا طاقت کے او زیاد ستاسونا پا مالا و پا اولاد کے نو سکا غستے واغئی پا خپلو براخو باندے نو تاسوم فائدہ والی سکا والی پا خپلو براخو لگا چه فائدہ غستے واغا سانو چه مخی ستاسونا پا خپلو براخو وخستم کاللذی خازو شفاق سالو اختم صفاتا اونو تای تاسو پاباسو کے پشان دا کسانو چغینو تیو پاباسو کے وخستم کاللذی خازو یعنی که خوز اللذین خازو اولائی که حابطو تامالم دا کسان جی بربادی عمل رد دائی دنیا و آخرت کے دا کسانم دائی داوانیان
علم یاتهم نبأ الذین من قبلهم نظر آغلی تا خبر دا کسانو چه دیلو پخوا دا قوم دنو علیہ السلام دیانو سمودیانو دا قوم ابراہیم مدین والا والمتفقات واکلی اڑولی شوی راغلی وغیتا انبیاء دا غی بدلائلو نو اللہ چه زیادے کرے پدائی لیکن دی بزانو ظالمان والمؤمنون والمؤمنات اس میانس کی دا مومنانو بیان کئی والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات مومنان سڑی و مومنان خزے بعض دوستان دیده بعضو یامرون بالمعروف وینا کئی دا توحید دا قرآن و سنت وینہون عن المنکر او منع کئی دا منکرنا دا منکر خلاف دا قرآن و سنت ویقیمون صلاة پابندی کئی موزه او ادا کئی زکاة او ورگئی اللہ لراو پیغا ویتیعون اللہ ورسولا اطاعت کئی دا اللہ دا پیغمبر دا کسان جیزر دے چرام بو کیا اللہ پا دئیو یقیناً اللہ دا غالب حکمت والا وعدہ کردیا اللہ مومنانو سڑو مومنانو خضو سرا وعد اللہ المومنین والمؤمنات وعدہ کردیا اللہ مومنانو سڑو مومنانو خضو سرا دا جنتنو چبئی باد لاندے دون داغینو والی ہمیشہ بئی پاگئی کے ومساکن طیبتان او دا زائنو پاکو پا جنتن دا ہمیش گرائی کہ بھئی ورضا من اللہ اکبر او رضا منتیا طرف دا اللہ نا غدیر لویا دا ذالک هو الفوز العظیم او داؤں دا کامیاب لویا یا ایوہ النبیو اے پیغمبرہ جاہد الکفار والمنافقین جہاد کود کافر سرا والمنافقین او دا منافقان سرا کافر سر پا تورا منافق سر پا جبا وغلط علیہم و سختی کو پا دئیو وغلط علیہم و سختی کو پا دئی دیوئی جی گزارا پکار دا نرمی پکار دا اللہ وی سختی بھی ہوکا دیوئی جی نرمی پکار دا وغلط علیہم و سختی کو پا دئیو رست و بیار عزیز و سر دروشتمایات کے وَأَوْلُدَ عَلَيْهِمْ وَسَخْتِكَ وَبَدَيَّ او زائد جہنم و بزائد رات لوئدہ جہنم یخلفون باللہ ما قالو وصل اختم صفات قسمون خری پا اللہ چھ دیس ندی ویلی دے بتا تو یہ قسم پا خدای دے کما غق کڑی دا سی چادر دا ویلی تعلم سایہ ایو غن قسم با خری وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ اتصال ویختم تاکیق سرا ویلے آدائی کلمہ دا کفر دا کفر کلمہ ویلی وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامی ما کفر کرے پس دا اسلام دا دینا چھپخلے ویزی مسلمان مستا مر گرے ما یو کم پس دوستم وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا او قص کرے دائی پاچ دیون رسید لاغیتا ددخو ارادے نوری وی چستا خلاف بخلق را پاسی وی نکڑے شو پانزوستم وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ او دائی بدن دی گڑلی دائی بدن گڑی مگر دا خبرہ چمال دار کڑی دائی دا اللہ پیغمبر دا اللہ دخل فضلنا فضل مال غنیمت فَإِيَّتُبُوا یکو خیر اللہم نگدائی توبہ واسی شیو ادا قرآ دید پاراو گواوڑی نو سزا بور کی اللہ دیلر سزا دردناک دنیا و آخرت کے وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيُّ وَلَا نَصِيرُ اور نبوی دیلر پس مکہ کی سوک دوست اور نسوک امدادی وَمِنُمْ مَنْ عَهَدَ اللَّهِ یو پانزوستم صفات بعد دینا سودی شوادے کڑے دا اللہ سرا کتارا کمنگتا فضل مال دا فضل اطلاقی کی پا مال نخامنا خیرات بگو منگا او شبہ منگا دنے کانونا
وی اللہ که تا مال مال راک زبدا کوم زبدا کوم نو کلا چې ورګ دی لرا الله د خپل فضل نه بخیلو به 250 صفات بخلیو که پانی باندې بعض خلقو د دې مصداق صحابي ګرځولې چې فلانه صحابي وګه داسې هغه خبره بالکل غلطه ده نام دی آیاتو اکثر منافقانی یرکا اللہ مال راک زبدا مدرسہ جوڑا کم دا جماعت بجوڑ کم دا بو کم دا شور کی بیان کئی وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ او اوڑی دیو دیوی راز کن کی اگر توائی چھ ملک صاحب کور نہیں مارنے کتاب لکھ لی نا استاقو خلا خدا سی تفاصیر دیو بنا نقل گڑی دی راغلی دی اور صحابی والا مصداق گردول خبر غلط رہا فَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ نورا استر دی بخل نفاق پزرونو دائی کی تروستر ملاقات تروستر قیامت پسور دائی سے خلاف کرو دا اللہ دا چو آدے کرو اللہ سرا اور پسور دائی چو دائی درو کوئی ان کی علم یعلمو آدے نپوئی گی یقین اللہ پوئی گی پر پٹو دائی او پر جرگو دائی باندے اور یقیناً اللہ پوہد پا غیب باندے الذین یلمزون المتطوعین در 5 صفات آگا سان چغی الزام لگئی پا پاک و خلق باند مومنانونا پھر صدقات ویش صدقاتو کی دا بل صفات دا منافق در 5 چلے با طول عمر صحیح مومنان الزام لگے یہ رہتا ہمون چھ دور افان با جمع کاغا سشاغا چتلا لگا دو خوڑ والذین لا یجدون الا جہدہم او پاکسانو چگئی نموی مگر خپل توان یو سرے دے عجز دے داغا واسن رسی نو چاگا 100 روپے ورگین دے اگا پورے ٹوکی کئی فیسخرون من ٹوکی کئی اگائی پورے سخر اللہ منم سزا ٹوک ورگی اللہ دیلا اور دیلا دے عذاب دردناک کتبخنا غواری دیلا و کبخنا نغواری دیلا یو برابر دا کتبخنا غواری دیلا 70 مرتان بیشمیر زلا دیر زلا نبخنا نکی اللہ دیتا دا 70 ہوئے ہوئے قانون دا عرب دا دے چگئی با دا کسرت نا تعبیر کو پا سپہی نا لگا چڑیر بیوی وی سڑیر که یو اویا زلا و توائی نم دا کسی چل دی دا سپہین با غی تعبیر کو دا کسرت نا ما وڑو که نواسے آگا دا چه سو کوئی چستا زخواخیم گناو یاو وی سورا دخواخیم وی پینجه میں خواہے پینجه دا آگا آخری حد دے پینجه میں خواہے نو دا 70 دا عربو یو کیا کلامو تعبیرو دا کسرتنا او دا دیولی کو ذکر دا زمانی انتہا رازی پا وہ او دا شمیری انتہا رازی پا لسو زمانی انتہا راضی پہو سنگا خالی دورہ دن شروع چی خالی اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ نو بیا دا خالی نہ شروع شی بیا خالی اتوار نو یو ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے نو یو میاش نو بیا یو میاش 2 میاش نو بیا کال شی شروع کی گی دونا ہفتہ کے ورزی اور دشمیری انتہا رازی پر لس یو 2 3 4 5 شپگ و اتا نا لس وچه لسو تورا سیده نو بیاد سرشی یو او لس نو یو لس 2 او لس 2 لس 3 او لس نو دیار لس اختصار پکیو کی دا دیار لس یعنی 3 او لس سوار لس نو سلور او لس 15 لس نو 15 او لس دا سی دے
دغه سي انګریزای کې 1 2 3 دغه سي چې ورسی نو بیا 11 نو هغه لاسو سره یو ځای کی دغه سي پارابای کې عشره ته ورسی نو 11 یو لاس 12 دوا لاس 13 درې لاس نو د شمیرې انتها راځي په لاسو نو د زماني انتها و په وو د شمیرې انتها و په لاسو نو اولا په لاسو کې ضرب ورکا نو اولا چې په لاسو کې ضرب ورکې نو 70 او یا نو هغه به تعبیر په یا کو د کثرت نه څه مطلب که ټول عمر الله بخنه غواړي او هر ورځ الله بخنه غواړي بیا یې الله نه معاف کوي دیو جا روایت کې راځي ابن کثیر ذکر کړی چې نبی علیہ السلام کې دا یو نو زیات او معاف کړي نو ما بوله نور مغفته وا استغفر لهم او لا تستغفر لهم کتبانا غواړي دایلا که بخنه نه غواړي دایلا او کتبانا غواړي دایلا یا زلا نو بخنه کوي الله دایتا دا دې دوه جنا چې کفر کړی الله پیغمبر دا الله باندې او الله توفیق نه ورکړي قوم فاسقانو ته فرح المخلفون بمقادهم 55 صفات چې د کار نه پاتې شي رستو شورا لاړ نشي تنظیم لاړ نشي د خوشاله زیارند کړهو اخلاص شما خوشاله دي یار رستو پاتې کیدونکي پناس تدایو رستو د پیغمبر دا اللہ نا وکریہو ایو جاہدو بیاموالیم شپک 55 صفات بدگنی رئی چی جہادو کی پلا گولو مالونو کرولو زانونو پلا رضا اللہ کی مال دخلائی بدین نشی لگولے ادا دیر بدگنی چواتو آئے لکا شاب فان جمع کا توبہ پددا سے لگی لکا توپا کا وقالو لا تنفرو فی الحر وہ 55 اوائی دائی لا تنفرو فی الحر مزائی پہ گرمائی کی لگا جنگ تبوک غزوی تبوک چه شوی گرمائی کیو دی گرمائی کی بسوک زی پخوا ما چه کلا درس شروع که نو دا رازوی اول چه ما درس شروع کردو اپریل میں آشوا 12 اپریل باندې ما درس شروع کردو رومبے نو چه ما درس شروع که نو بیا رو گرمائی تا ہوتا نو بیا گرمی و دیر زیادا سواتی او طالبو ماتے دا کتابونی امانی ویلی اغاو یو بل مرگره نو روجا که آراغل ماتا یلکا بل مرگره ویجی اغاوی چه پنپیر کی دیر گرمی دا گینی زمان مڑکی دا ما دا آیات و تولی کا چه قل نار جہنم اشد حرا جہنم اور خود دین ہم زیاد گرم دین راج آگے نہ دکھوائے بچ کی وقالو لا تنفرو فی الحر او ایدائی مزائی بگرم آئی کی ویا ورد جہنم داری سخت گرم آئی لو کانو یفقون کاش کدائی پوئی دے فلیذرگو قلیلا ولیبگو کثیرا او خوشحال وشی لگ او بخاندی لگنو بجاری دیر اتا 55 صفات دا منافق یو صورت خوب چل ولو کی او های ہوئی بے یو سربا مرگر شیو بل سربا مرگر شیو منگا منشور زور غاردو منگا دا غاردو بیا بڑی ٹولو مری جاڑی یوازی بناستی آدان بسٹی فَلْيَذْهَبُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا او جاڑی دیر بیا بڑیرو جاڑی ارمان دے ذات نولی جدا کے دما ماولی دا سکول آغا ارسرا باندی بنشو فَلْيَذْهَبُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا او جاڑی دیر جزام بما کانو یکسبون جزو جزام بدلا بارگشی بدلا پس عبدہ اسی دائی کول نکو واپس کی تالوا اللہ یو ڈالی تدائینا واپس لاڑے فستاذنو کا للخروج
نو دای به اجازت غواړي ستانه د پاره د وتلو تبوک ته در سره نه او چې ته واپس لاړ شي او بیا چرته دغه نو دی بو جز در سره زما زه در سره زما فکلن تخرجوا معي ابدا ورتوا موزي زمان سره چرېوم ولن تقاتلوا معي عدوا او موجنی زمان سره دشمنه یو ځل څه خبره شو یو مولوي صاحب راغی ډېر لږ د خپل حساب نه ډېر پخڼی نو ما ته وویل یاره دا ملګرو سره ته سختي مه کوه که نه داسې چل ګوره تا قرآن کې نه دي ویلي چې ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک که ته به زبان خواره شي و تا نه چاپېره نو ما تا قرآن کې نه دي ویلي چې لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا نو غلی شه ما دې ته مو ګوره چې مخاطب څوک هغه وخت کې څوک وو چې ورته ولو كنت فظا غلیظ القلب اصحابه وو د هغوی نه سستي راغلې وه غلطي شوې وه خو د قصدن نه وه اچانک یو کار وشو یو ملګری دی د هغه نه یو غلطي وشوه قصدن یې نه ده کړې خو پوه نه شو بس راغې پکې هغه معاف که هغه ته اړ وایم چې تا داسې کړي دي داسې کړي دي یو ملګري په غلطۍ یو کار ترې نه وشو بس ځان پې ناغرضه که او معاف یې که یو منافق دی نو چې منافقي هغه ته به دا نه وایي یا به معاف کې نه هغه چې در سره بیا جنگ له راځي نو ورته وایي زه روکشه مړه ما سره مه راځه وایه زما سره دشمن مه وژنه زه یې خپله کولی شم تا ته حاجت نشته لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا او موجنی زما سره زما دشمنه انکم رضیتم بالقعود اول مره یو کم شپیتم تاسو خوشحاله شوی په ناسه باندې اول ځل فقعدوا مع الخالفین نو کینئ سره د رستو پاتې کیدونکو نه نو رستو څوک پاتې کیږي کور کې ښځې اول استعقلتم الی الارض درانه شوی تاسو ځمکې ته اول بکی سستی او ناراستی رالا نو انجام دا شو فقدو مال خالفین کینئی سره درستو پادگی دنگونا ناراستی او سستی بکی اول رالا نغارا پیشوه دا فلانی زیو شاقه جنائی و خاطا خوی فقدو مال خالفین کینئی سره درستو پادگی دنگونا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا دا سوره څخه الفاظ دي جنازه په دیونه کې ولا تصلي على احد منهم مات ابدا چې مرشه او تا ته جنازې اعلان نشه دي منافقو جنازه ونګي په یو تن دینا چې مرشه چاریوم ولا تقوم على قبره يوم دريغا په قبر د پاره د استغفار ولي انهم كفروا بالله ورسوله دای کفر کړي په الله او پیغمبر د الله باندې او مړ شو دی او فاسقون او دای ما ته کی حکم د الله لا تر مرګ بدل د خدای حکمونه ماتي دی به فاسق او دی به فاسق د دنیا نه زی عمرې بدل سي ولا تعجبك أموالهم وأولادهم تعجب کیوں نور دی تعالی دی مالنا دی اولاد بیشک ارادہ کی اللہ سے سزا ورکی بدی باندی دنیا کی کلا کلا خوبنا مبشراتی زیری کلا چلا سے سختای راشی جماعت کے نو اللہ تسلی منگل راکی او خوبونه هغه درې قسمه یو تعظیم من الشیطان حدیث کې راځي یو چې سړی د ورځې څه کار کوي نو هغه ویني او یو مباشراتی پخوا یو ځل جماعت کې دغسې مسله راغله او ډېر هر لګوله شوه
مرګري جماعت ختميږي او جماعت تسنس شو جماعت کې د دې ډېر زموږ یو مرګري او الله دې وبخي نو هغه درس لراته نو یو درې ورځې هغه راغی په څلورمه ورځ چې راغی نو ماته نه تاسو کو او دا ډېر مخکې سن 90 کې نو ماته نه تاسو کو مالک درې ورځې نه وی بیا جنو مراغله ما ولې ویجی جی به کار را سره شو د شپې مې خوب ولید او دا علي ګولې دي دی نوې طالبان خپل کې اړمو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دي د خوب حالت دی او تا درس کو نوې دي کې تا درس کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه دروازه را دننه شو وی تا چې څنګه ولید تا درس بس کا تو درې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او تا ته وی درس کوا زه ستا درس لیدو راغلم تا ته وی حضرت زه درس نشم کولی چې ته نو زه څنګه درس وکم وینا ته کوا درس تا ته وی چې نه حضرت ته درس وکا نو تا ته وی چې زه درس کوم خو په یو شرط چې ته به امیر او ته به ولاړې ته به امیر د جماعت انتظام بکې ما به ټیک شو وی تا درس رسول الله صلی الله علیه وسلم درس شروع کړ او تو ولاړې او ګرځې یو خوا بل خوا طالبانو خیال ساتي درس ختم شو تا ما ته اشاره وکړه چې نبی علیہ السلام د ملا دا پټې لګي او مخه ستړی شوی دی نو ما په دې ګس لاس مخم تا ما ته اشاره وکړه مکه په دې خلاصو مخه نو ما چې دا پټې مخن شروع کړل په دې کې ما دا لاس بوی کو او دا غي دومره تیزه خوشبوئی وا چې په خوشبوئی زرا ویښ شم او چې را ویښ شم نو ما چې په دا لاس په ویخه بوی کنو هغه بوی به ته خسته دا درې ورځې زه عجیبه کیفیت او زه په ځان نه پوهېدم ما به لاس بویو او هکه خوشبوئی دی تله نن لږ ښه ومه نو زه رالم ما چې درس کې به شریک شم تا ته به دا خوب وهم بیا په دې جماعت کې یو مسله راغله او یو غوبل جوړ شو اشور او جماعت خراب شو جماعت تسنس کیږي ما خوب ولید ما یو لوی دریاب دی او تکې شنې اوبه دي هغه چا چې هغه غوبل جوړ کړی هغه سره یو ملا ما هغه دریاب کې لامبو ته کوز شو نو زه کوز شم یو لاس کې مې بخاري نیولې ده او په بل لاس لامبو ومه نو شیخ القرآن ما له آواز راکړه وی ځه میرزا تا ته څوک څه نشي ویلی نو ما بخاري لاس کې نیولې ده او لامبو او نیغ روان یم په دې دریاب کې دې کې راویښ شم چې راویښ شم نو ما وی بس دی هېڅ نشي کولی ملګرو سره غم و که چا به راته ویل جي داسې به وشي چا ما هېڅ نشي کولی بېغمه شئ دا لا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما لا تعجبک اموالهم واولادهم تعجب کې ونغورځئ تعالی مالونه د دوی او اولاد د دوی بېشکه اراده کوي الله چې سزا ورکړي دوی لره په دې په دنیا کې وتسقى انفسهم وهم کافرون او ښه خوبونه دا بشارات دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې راځي چې ښه خوبونه د نبوت شپږ څلوېښتمه حصه ده 46 حصه ده دا حدیث مطلب څه دی نبی علیہ السلام شپږ میاشتې د وحی نه مخکې ښه خوبونه لیدل او بیا وحی شروع شوه نو 23 کاله په نبی علیہ السلام وحی راتله نو 23 کاله چې په شپږ میاشتو تقسیم کې نو 46 راځي په کال کې 2 ځله یو کال کې 2
یعنی شپږ میاشتې یو خوا شپږ بل خوا بل کال کې شپږ میاشتې یو خوا شپږ بل خوا نو 46 راځي نو دا شپږ میاشتې د 22 کالو شپږ څلوېښتمه حصه ده د هغې مطلب دا دی چې ښه خوبونه د نبوت شپږ څلوېښتمه حصه ده انما یرید الله ان یعذبهم بها بشک اراده کوي الله چې سزا ورکړي دی لره په دې دنیا کې وتسقط انفسهم او بباسي ساونه دوی وهم کافرون او دوی به کافران دا منافق با د دنیا نه د کفر سره زی دیو ایمان به نه نصیب کیږي د دنیا نه زینو کافر به د دنیا نه زی راست راز به د یو شي نه انکار کوي کافر به د دنیا نه زی وتزهق انفسهم وهم کافرون وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ او کله چې نازل شي سورت هغه کې چې ایمان راوړي په الله او جهاد کوي د پیغمبر د الله سره نو اجازه غواړي غټخیټستانه غټخیټي داینا ولطول منهم مالدار د داینا غټخیټي د داینا شپیتم صفات چې کله سخت راشي نو دی وایي جی مالا اجازت راکړئ زه لغون طبیعت مې ټیک نه دی وقالو ذرنا نکن مع القاعدین او وایي دی پرېږدئ موږ لره چې شو موږ سره د ناستو نه پرېږدئ مړه موږ کور ښیو رضو بیا یکونو مع الخوالف یو شپېتم صفت خوشحاله شو دی په دې چې شي سره د ښځو نه سره د رستو پاتېږي دونکو نه دا منافق دی بیا د ښځو سره به ناستي ښځولی شو نغاره پې شوه د فلاني زوی وشه ښځولی وښوتوې سړي نه ښځه جوړه شوه رضو بیا یکونو مع الخوالف خوشحاله شو په دې چې شي سره د ښځو نه جنای نه وایي هلک جوړ شو جنای نه هلک جوړي خو کله هلک هم جنایي شي وطبع علی قلوبهم مور والې شوی دی په زړونو فهم لا یفقهون دوه شپېتم صفت او دی نه پوهېږي په ځان لیکن رسولو لیکن پیغمبر هغه کسان چې ایمان راوړی سره د نه جهاد کوي په لګولو د مالونو کړلو د ځانونو او دغه کسان چې دی د دفاع دي او دغه کسان هم دی کامیاب تیار کړي دي الله دی له جنتونه چې به یې د لاندې د ونو د هغې نه ولي همیشه به وي په دې کې او دا د کامیابۍ لوی وجعل المؤذرون من الاعراب رالل اوس دې ځای نه څلورمه حصه د صورت او په دې کې بیان د مؤمنانو کوي میانس کې یو صفت د منافق بل وښیي خو په دې میانس کې بیان د مؤمنانو شروع کو ځکه د منافق خو ځان د مؤمنانو سره هم تړه کنه ځان دی سره هم تړه او د هغه یمو نو بیان د مؤمنانو کوي او خطاب د تتمه د ما سبقا وجعل المؤذرون من الاعراب او رال له عذر پیش کوونکي د باندې چانو نه د لپاره چې اجازه وکړي شي دیتا او وقعد الذين كذبوا الله ورسوله او اعلان کې ناس دوه کسان چې غي درو ویلي و الله پیغمبر د الله تا زرد چوبرسي گیا کسانو ته کفر کړو د داینا عذاب دردناک لیس حالت ضعفائی نشتے کمزور باندی بڑاگانو باندی ولا للمرضان نپا مریضانو او نپا کسانو باندی چه نمومی آغا چه خرچ کی دئیو سبی نشتے حراجون سبوج سب تکلیف اذا نسعو للہ و رسولی کلا چه خیر خواهی که اذا اللہ پیغمبر دا قرآن و سنت ما علی المحسنین من سبیل او نشته ده پا نیکانو بانده سملامتیا
او الله دے بخون کے مہربان ولا للذین نشت ملامتیا پاکستان باندې کلا چرال تا دیر پارا سولی ورگد دائلا ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغ مرگری اوی دالل او نبی علیہ السلام دیر منگا زو منگ ساگا سولی نیستے نکا منگلا دے سولی دے آکڑا نبی علیہ السلام ما ساگا خو نیستے کم دا ندار کم نو آگئی واپس روان شو جڑلے چه منگ با پاتی کیو دا جہادنا وَلَا لَلَّذِينَ نِشْتَ مَلَامَتْيَا پاکستان باندې چکلوال تاتا دیر پارا چه سولی ورگت دائلا نو تاور دائن مو مانشه چه سوارکم تاسو پاگی باندې واوڑی دلو سترگی داری والد اوخ کنا دو وجد غمنا اللہ جدو ما ينفقون دیو جنا چه نموند دایا چه خرچ کرده دائیو بیشکا ملامتیا پاکستان باندتا چه جازو گوارستانا و دیوی مالدار رضو بیا یکونو مال خوالف او خوشحالشو پدی چه شی سر درستو پادگی دون گنا پدی خوشحال دی چه خطو سرکی ناستل و طبع اللہ ولا قلوبین درش بیتم صفات دا منافقو اور مور والدے اللہ دائی پا ظلونو باندے فهم لا یعلمون دائی نپوئی پا قرآن دائی نپوئی پا فائدہ پس لئی مور والے شو اول سستی رالا و آخیری خزولے شو مور پہ والے شو وکہ مور پہ والے شو دغا سے بدے جانم تزیہ یا تذرون الیکم ادارہ جاتم حضرون و پیشکی تاوتا کلچ تاتو واپس ایدیتا ورطوائی حضرون و پیشکوئی لنو من علاکم منگا تصدیق نکا استاسو تاکی سرا خبر کریو اللہ منگا خبرون استاسونا او زردے چی گوری اللہ منستاسو پیغمبر دا اللہ ان ظاہری عمل او بیابا واپس شئی آغا ذات تا چه پوزن بطو بخیاراو نو خبر بکی تاسو پاگا چه تاسو کول بازی گورا وسار اللہ وعملکم ورسولو اللہ پیغمبر ستاسو عمل گوری نو پیغمبر تا پتہ لگی کیا عمل گوری عالم الغیب دے زمان دا عمل نا خبر دے زمان عمل بھی پیش کی گی نو منگوائی زخیر دے جواب رستو غازی ساخلفونا باللہ لکم زردے چه قسمونا خونی دی پا اللہ باندی تاسو تا کلا چه تاسو واپس دی تا دیر پارا چه مخواروی دی دینا فاردوانم مخواروی دی دینا دیو پا درو قدر تا قسمونا خونی انم رسون و داد گند دادی غلا رجس آغا گند تاوی چه بوئی تیزی دیوار تا قسم غری قسم پا خدای دے زمان پڑا کی کوئی خلاص دے ازمان کرنا چی دا جماعت پا اصول روان چی جو زریوار غلنا انہم رسون دادی غلا اسی گند وما وام جہنم زائد رید جہنم جزان بما کانو یکسیبون بدلا بارگشی بدلا پا سردانی چی دی کول قسمون بخوری دی تاسو تا دیر پارا چه خوشحال شئی تاسو ددائینا نو که تاسو خوشحال شئی ددائینا نو اللہ نو خوشحالی گی دا قوم فاسقانو نا فاسقانی ہوا توی دا فاسق دے الاراب و شد کفر و نفاقا باند چان سخت دی پا کفر و نفاق کے اولائی دی چن پی جنی دائیو حدود داغا چرا لے گی دی اللہ پا خل پیغمبر او اللہ دے پوئے حکمت والا او بازد باند چان ناغ دی چرائی نیویا چھ خرچ کئی مغرمن تاوان پیسے ہو لگی پا دینا نو دیوئی گندامی تاوانو کو وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ او انتظار کئی پا تاسو باند دا حوادثو شیرہ دی با ترکمی کئی علیم دائرت سوی او پا دیبان دیوی حوادث بد او اللہ یوری دن کے پوا
او بعضی دبان دچان نانا سوک دی چگه ایمان راڑی پا اللہ پر رضا آخرت او نیمیا چگه خرچ کر سبب دا نزیکت اللہ تا او صلوات رسولی دا پارد دعا دا پیغمبر سبب دا دعا دا پیغمبر چه منگلا با دعا گوڑی چه جوان دیو چه وفات دے شفاعت برالو کی اللہ انہا قربت اللہم خبردار دا انفاق چه دے دا سبب دا نزیکت دا لرا مال خرچ کا چه اللہ تا نزدے شے مال خرچ کا چه امیر تا نزدے شے اللہ انہا قربت اللہم خبردار دا انفاق سبب دا نزیکت دا لرا چه تا مال خرچ کے نزدے بائی سیدخلوم اللہ فی رحمتی زرد چدنوکی اللہ دی بخبل میرا بانائی کے ان اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ دے بخون کے مہربانا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك عظيم وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون گروه باران دینو کزاینی نو خیر دیاتی من جب سے بنگلیت اور شئی بار چکم کسانی برانڈا کی علتی کی نہیں وچار کلامت کی دو منافقانو ذکر شو وزو صحیح مومنانو بیان گئی
کدا غین سے سستی راغلی کمی راغلی ناغد آغی جرم ندے بلکہ اللہ و تماف کری دی پائی کی مختلف قسم خلق دی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار مخیرات لنگی اسلام تا الاولون اول لنگی بی جنتا مهاجرین وانصارنا گورا و صحاباو کی چه سوک مخی راغلی مخی بجنت تزی درجه دار چا اخپل اخپل دا دار چا اخپلی او مقامی او درجهی طول یو شان مگرہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ مقدمہ کے آغازی گرگئی چه زبا اول روایتون داغ چارارما شغف فازی متقنینی جرین بچی او دوچت درجه خواندانی نو دویم زال کی بزاغ روایتون رارما شغف فازی متقنینی قد دویم درجه خواندانی اب جدا خبر دی کتاب کیا یا نور کتابونا بیا زال تحقیق دے نو بیا امام مسلم اعتراض را دی چطول وفاظ دی متقنین دی دا جرع نبت دی نو دا درجی دی پا کسنگا جوڑ کے دا اولی درجی دا دویمی درجی مولیانو کی تقسیم کے بطول علماء دی کنا یو شان دی نو اگوی نا اول حدیث ذکر کی اور بیا دا قرآن آیات پیش کی چونکہ کتاب دا حدیث ہو دے ام المومنین و ایمنتا نبی علیہ السلام ویلو انزل الناس علی قدر منازلهم دار چا قدر داغت درجی مطابق کوئی اور بیا دا قرآن آیات پیش کی وفوق کل ذی علم علیم دا پاس داری او خاوند علم پویشتے نو ټول یو شی کو فرقی نو تدامه کوي چې ټول یو شان کې چې بس یو شی دی دیو مستاد دی غو مستاد دی دام مشر دی دیو مشر دی نه درجه کې فرق شته او هغه پیژنه چا چې په درجه کې فرق نه دی کړی هغه گمراه شوی دی بیا دار چا خپل یو مقام دی یو درجه ده محدثینو بدا کوشش کو چه د استاز به معلومو او کوشش به کو چې د استاد غو استاد د حدیث واورم چې سند دما عالی شي بیا نوازته کمی شي نو هغه جاري تبع ځان رسو او چې د استاد تبع ځان رسو او داغه نه به حدیث اورېدو چې دما سند عالی شي نن سبا لا شي ختم شوه دی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار مکت لنگی اسلام دا ودلنگی بی جنت دا دا مهاجرین و انصارنا اواغ اسان چه تابداری اگردائی بخیر طریقی بیاد دیئے والذین اتبعون بی احسان رضی اللہ عنہم رضی اللہ ددائینا اگا چه صحابو بسر وانشو والذین اتبعتم والذین تبعون بإحسان اس امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اگر صحابہ لی دلی اگر تابعینوں کے دے لگا الفرس کی ابن ندیم ذکر کری دی چھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صحابہ لی دلی دی اگر تابعینوں نہ دے والذین تبعوهم بإحسان والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم اللہ تے نہ رضا دے دیتے نہ رضا کی والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم رضا دے اللہ دینا ورضوان او دی برضا رضا اللہ نا تیار کردی اللہ دیل جنتنا چبئی واد لاندے دون داغین ولی امیشہ وی بائی کیا امیشہ او داد کامیاب لویو وممن حولکم من العراب منافقون او داغ چانا چیچا پیر استاسو ندی دباندون منافقان دی ومن آل المدینة او دمدینی والاونا کلک دی پنفاق
لا تعلمون تاسو نبی جنی غیلرا نو تچو آئیو مخی تیر شویو وسیر اللہ عملکم ورسولو اللہ پیغمبر ستاسو عمل گوری نو تو عالم الغیب دل دخوا اللہ ورطوئی لا تعلمون نانو نعلمهم تنبی جنی غیلرا منگا پی جنو غیلا نو عالم الغیب سے کلی منافقان نبی جنی عالم الغیب شو مولالی القاری شرف موضوعات کبیر کی لکلی دی موضوعات کبیر کی مولالی قاری لکلی دا آیت دا نبی علیہ السلام دا وفات دا اطل سوازی مخیر آگلے نو آخیری عمر کے دن ارستو اطل سوازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاندے ابیا وفات شوئے دے نو آخیری عمر کے دکلی منافقان وطنو معلوم عالم الغیب بسنگشی نانو نالمو منگا پیجنو غیلا او زرده چی سزا بورگو منگا دیلر دوزلا مرتینی دوزلا ثم یردون الى عذاب نظیم ابیا بوارو دیشی عذاب لوی تا نو عذاب لویو آخو دا عذاب دا قیامت شو خدا سنوازبهم مرتینی من با سزا ورگو دیلر دوزلا دا دوزلا سو یو سزا پا دنیا کی دویما سزا پا قبر کی عذاب قبر ثابت شو چه عذاب قبر شتا خو سنگه ورگئی کیفیت مفوض دے اللہ تا دا بدن خو خاوری شو ختم شو دی بدن تا بیارو نرازی دی نوو تو اغیل اللہ او جسم ورگی ایدوئی ناسما او اغا دا جنت پا باغونو کی گرزی چه دا جنت پا باغونو کی گرزی حدیث کی رازی نو بیادی دا کی سنگا شو بیا با اللہ دا روح قیامت کی پتنگ بدن کی واچه اور اپا بے سی اور دا بدن با اللہ بیا جوڑ کی سنوازبهم مرتینی گناہ روح بدن دوارو کرو نو اللہ دوارو لکے دیسی سزا ورگئی خو من پہ نپوئی گو جی سنگا ورگئی اگا اللہ تفضل اللہ وی ولیکن لا تشعرون تاسو باقی جوان نپوئی گئی چه نپوئی گئی نو بگیا پا کسی لگو تیوی چه اللہ وی تا پہ نپوئی گئی تو آئینا سبا بیزان پویا کما نو بیا ازان پویا کنو سنوازبهم مرتینی زرده چه سزا بورگو دیلر دوزلا ابیا بوارویشی عذاب لویتا اور نور کسانی چه غی قرارو که پخبرو گناہونو باندیه گناہ سو چه دی پادشیو دی جہاد نا اگر دوی کسان یو حرد کعب ابن مالک دویمو حرد حلال ابن امیہ او دریمو مراد ابن ربیع دا دریو آردیوی اوزو بدی کی پادشو اونرا سے الجہاد تا لا نرلو چه پادشو نبی علیہ السلام دی سرابا خبری نکوئی چا زانستنو پورو تارو جماعت چه علبا ستنی پوری زانو تاوی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترسول نیم پرانیستے بندی را بطاڑلے ما غلطی شوی دا حرد کعب آغا سڑے ہو چه مکہ کے نبی علیہ السلام تاوی کتب مدینی منوری تا زمن کلی تراشے من بتا باندے زان قربان کو اولاد بہربان قربان کو اور نبی علیہ السلام لے دعوت ورگد مدینی آغا سره لوی صحابیو و چکانا سستی تیرالا نبی علیہ السلام نے نبا کوئی ورسر خبری نو نور و دانوی چه رازوی دنداو دا نبی علیہ السلام روغا کو و نبی علیہ السلام ویلی دی نو خپل خزی با دا روڑائی کی بودا و خبری بی ورسر نکولی وی نبی علیہ السلام ویلی نبا کوئی ورسر خبری حضرت کعب نے عورت چاہتا پوسو کرو وی پتا سخت آراز کما تیرا شوی دا پا جوان کی اوی آغا رد
شزه مدینه کی بازار کی اولارو ما او د بادشاہ د روم د بادشاہ سفیر راغی قاصد راغی او خط راړو زما تاسو کو چاوتاو خیلم خط چراغ په خط کې لیکلی وو چې ما ته پته لګېدلې ده چې ستانه مرګرو بایکاټ کړی او نبی علیہ السلام ایدر نه بایکاټ کړی نو ته ما څخه راشه زه به تاله ډېر عزت درکم او ډېر مقام به درکم وی ما چې خط وکړ نو په هغه ورځ ما ډېر زیات ژړلی وو چې زما سستی دې حد ته ورسېده چې دشمنانو زمانه تمه پیدا شو د ملګرتیا دا زما د سستۍ سر راووت کله چې تا نه دشمن تمه وکړه او تا ته یې پیسې به درکړم مدرسه به درله جوړه کړم په دې پوه شه تا کې سستي راغلې یعنی چې ته کلاګې نو تا له به خوال هم نه راځي دا به دوره جرأت به څنګه کوي چې تا ته وایي تا له مدرسه جوړوم او ته زمونږ دا وکړه او دا وکړه نو سستی به راغلي د هغې معافي د الله نه وغواړه حضرت کعب وی په هغه ورځ مې ډېر زیات ژړلي وو چې زما د سستۍ دا اثر راووت چې دشمنانو ما نه تمه پیدا شوه وآخرون اعترفوا بذنوبهم او نور کسانو چې اقرار کړی په خپلو ګناهونو صحابه دا نه چې معصوم دي ګناه ترې نه کېږي ګناه ترې شوی دی خو محفوظ دي د هغه یو ګناه ته الله ګناه نه دی ویلی خلطوا عملا صالحا ګډوډ کړی و هغه یې عمل نیک او نور بد هغه بد څه سستي یقینا الله زرده چې مهرباني به وکړي بدایي او یقینا الله دې بخښونکی مهربان خذ من اموالهم صدقه تطهرهم واخلا د مالونو دین صدقه تطهرهم چې پاکي دی لرا د دې د مالونو صدقه والا یو مرګره او داغه په لري کې دای چې د معنا خپه دی نو ته کاغذ الله څخه تحفه درګي مینا در باندې کوي نو هغه قبول کا چې داغه د زړه نه هغه خبره وځي چې هغه د معنا خپه دی کله خبره د معنا تحفه نه غستا پښتانه وایي کمه جانان سوغات قبول کی زما تندې په اسمان ته پورته شي چې دا الله سوغات درګي تحفه درګي نو وایلا چې دا غړل کې دا راشي د زبادې نشمه زه خواهی ما نه رضا دی ما نه خوشحاله دی ځکه چا نه سړی خپوي هغه له څه شی تحفه ورکوي زما زما نشته زه نه اړم او چې خوشحاله وي نو په دواړه لاسې والي ډېره مهرباني وي مړه ستا داسې مینه موږ له پوره نو خوشحاله شي هغه چې ته ترې نه تحفه قبوله کړې خو هغه خبره وکړي خوشحاله شي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم واخلا د مالونو دین صدقه چې پاکي د دې زړونه وتزکیم بها او پاکي د دې بدنونه په دی باندې وصلی علیهم او دعا کوي د دې لپاره یقینا دعا سایت مینان د دې لپاره دعا ولا غواړه والله سمیع علیم الله دې اوریدونکي پوهه علم یعلم دې پوهیږي یقینا الله هم دې قبل توبه د خپل بندګانو نه او منظورې صدقات او یقینا الله هم دې توبه قبل هم مهربان وقل اعملوا وسامخ کی ویلو فسار الله عملکم ورسوله سلور نبی نمبر آیات کې ګوري الله ستاسو عمل او پیغمبر د الله نو دی وګوره پیغمبر عالم الغیب دی کنه زمون عملونو نه خبر دی هغه په پیش کیږي نو دې آیات سره بسکه وقل اعملوا ورتوا عمل کوي زرد چې ګوري الله ستاسو عملونو لا او پیغمبر د الله والمؤمنون مؤمنان مؤمنان استاسو عمل ګوري
نو په مومنانو مستعمل پیش کی او ته مومن او که کافر چې مومن واته وای مان نن څه عمل کړي لکه پتا پیش کی زما عمل کړه ګوري عمل مومنان نو ما څه عمل کړه وایا یا هم مومن دی یا زما عمل نه خبر هغه دا معنا نه مړه معنا دا چې کوم ظاهري اعمال دي نو غویني وستردون الى عالم الغیب والشهاده زرده چې واپس وکړي شي تاسو هغه ذات چې په دې پټو بخارانو خبر به کی تاسو هغه باندې چې تاسو کول واخرون مرجعون لامر الله او نور کسان دي چې واپس کې شو حکم د الله تا یا با سزا ورکی دیدا یا با مهربانیو کی بدایو او الله دې په حکمت والا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کله چې مشرکین کمزوري شو یهود ټکو ساتره شو نو هغه یې د مؤمنانو مقابله ګرانه راځي دوی کې دنه کارو کوي نو هغه د منافقانو سره لین دین جوړ کړ او منافقانو ته وی دای صلاح وکړه چې د مدینه کې واسم دا جمعات شته د پیغمبرو راځي یو بل جمعات ته مقابله کې جوړو دیو دام گئی تا تب مقابلہ کی بل ځای جوړ کی نو راځي بل جمعات جوړو او تا نه ښکار کوي چې موږ استا مقابله لا جوړو چې ارګ دو بنیاد دو نو نبی علیہ السلام ته وایي چې راشه او ته ګټه کیدا ګټه په پدګ دو دې پاره چې دا پته ولګي چې موږ د مقابله لا کوو او په دې کې موږ وسلې جمع کوو نو په یو ځل په دې عملو کو د دې با بهکړیو کو او دا زمونږ مرکز رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې د مسجد قربان تقریبا 200 غزا کې هغه طرف ته دیو جمعات بنیاد کې خدل اراده وکړه او نبی علیہ السلام ته ته برازي او ته بنیاد دي پتا په نبی علیہ السلام کې خود منافق دا کاروم کوي تا ته وایي او مدرسه جوړو تراشه او ته دعا وکړو ته دا به کیستا مقابله لا او پتا به جوړي پتا به بنیاد دي په ظاهري خدای نه کار کوي چې ستا مقابله کوما نو پای کې به موږ راواشي والذین اتخذوا مسجدا ضرارا آکسان چغی اونیو جماعت لرا د پارو د ضرار او د پارو د خورو د کفر جماعت د کفر د پاری او د کفر زکه دای د کفر د پاره جوړ کړو کله کله وځاسم کوي ظاهری به دین کار کوي او کوي به کفر د دین نه کوي د دین مقابله کوي اصل کې خو په دین یې کوي نو دوی به کفر کوي وتفریقا بین المؤمنین او سبب د بلتنا پمیان د مؤمنانو کې وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل امور چا د پاره دا چا خلاف کړو د الله او د پیغمبر په خوا دا غي د پاره بلې مورچا جوړای بیا به ایمان څخه جیرا غلو مونږ دعوت نو ورکړې خو سره غلو ولا اهلفنا دغه قسمونه خوري شرادنو زمونږه مگر وخی ګړي والله یشهد انهم لکاذبون او الله بیان کوي چې دې دروژن لا تقوم فی ابدا مودرګه په دغه جمعات کې چرېما دغه ته زما دغه کې ودرېګه ما خامغه جمعات چې بنیاد خو دې شوی دغه په پرزګارای دا ولې راځنه لایک دې چودري په دې کې سړی دی چای مینا کوي
چزان خپاک کی او اللہ مینا گئی دزان پاک انکو سرا نو آغا سوکو چکی خودشو او من انسس بنیانو علا تقوی آیا آغا آبادی چکی خودشو بنیاد داغی پرزگار آئیو دو طرف دا اللہ نا برزا منتیا آغا دے یا چکی خودشو بنیاد داغی پاکی نارا پریوتون کی باندی پاکی نارا شبلول پریوتون کی فنہار بی فی نار جہنم نوزید بدی سرا پورد جہنم کی او اللہ توفیق ورگئی قوم ظالمانو تا لا زال بنیانو ہمیشہ بھید رئی عبادے آغا چرئی جوڑ کو ریبتان شک فی قلوبیم بزرون دلائی کی ہر وقت پرلو کے شکی چیارن نن خبری گی رانا سبا خبری گی مگر چکتو ڈوبری شیدہ سننا او اللہ دے پوا حکمت والا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم اس ترغیب ورگئی جہاد تا یقینا اللہ غسید مومنان نفسنا دلائی امالونا دائی پدی خبر چدائی لدی جنت زبا جنت در کن تو اخبر مال اوزان قربانی وعدن علیہ حقن وعدن با اللہ باندی رشتیا و تورات و انجیل و قرآن کے او چاچ پورا والے کو بوادود اللہ افاستر شروعی بے کم نزیر والیو پیتی جارا ستاسو باندے بے ستاسو باندے آج ستاسو بیا کرده پاگی تجارتو مکر زان دیو کرو دا اللہ رضا دیو آغستا وذالک والفضل العظیم دام دا کامیابی نویو الطائبون العابدون توبہ استن کی عبادت کا ان کی ستائنہ کا ان کی دے اللہ رجدار رکو کا ان کی سیدہ کا ان کی امر کا ان کی قرآن و سنت امنہ کا ان کی خلق منکرنا ساتھ ان کی حدود اللہ لا وبشر المؤمنین ورزر ورکا مومنان لا ما کان لنبی ندی مناسب پیغمبر لرا اوا کسان لا چی ایمان راوڑ دے چی بخنا گواری مشرکین لا مشرک لا و بخنا نگواری اگر گوی دا اخبر پس دا آگینا چی سرگم شدائیتا شدائی دی جہنمیان اعتراض را دی ابراہیم علیہ السلام چی پلار اللہ دعا مختوا ساستغفر اللہ کرن بی انہو کانا بی خفیہ میں جواب کئی وما كان استغفار ابراهيم انوا بخنا ابراهيم عليه السلام بالبلار لا مگر دیو وجد وادینا چوا دیکڑو دیلا ودد سرا چلور دیو ساستغفر لگر بی انہو کان بی خفیہ فلما تبین له کلا چه پتو لگی دا خان ابراهيم علیہ السلام تا چه دشمن دا اللہ دن بیزار شددنا او یقینا ابراہیم علیہ السلام دیر عاجزی کو ان کی اللہ تا صبر ناک وما کان اللہ لذ اللہ قومن دے اللہ چھ موضوع گمراہ ویو قوم باندے پست آگینا چھ توفیق ورگڑی اللہ دیلا تردے پوری سرگن کی دیتا آغت سیزنا چھ دیزان ساتھی دے آگینا ان اللہ بکل شئن علیم یقینا اللہ دے پار سے باندے پوا یقینا اللہ چھے دلن اختیار دے دوبارہ وقتا جو نکول عمر کول کئی اور نبوی تاصلہ بغیظہ اللہ نسوک دوست اور نسوک امدادی لقد تاب اللہ ولنبی تاکی سرا میرا بانی کردہ اللہ پیغمبر مہاجرین و انصارو آگا سانو چھے تابداری کرو پیغمبر پاگا وقت تنگ سیاہ کی تنگ سیاہ گرمی و دیرہ زیادہ پس دا آگینا چه قریبو چکا گشی وزرون دے او ڈالو دائینا نو بیا میرا بانی ہوگا اللہ پا دائیو شہدہ اللہ چه دے انہو بیم روف الرحیم او دا اللہ پا دائی باندے نرمی کے ان کے میرا بان والا ثلاثت اللذین خلیفو او میرا بانی کردے اللہ پا غدری کسانو شغر دوستو پادشیو حضرت کعب حضرت مرارا حضرت حلال
حتی اذا ضاقت علیهم الارض تردی پوری چکلا تنگ شو بدای باندې زمکا سرد فراختیانا وضاقت علیهم الرسوم او تنگ شو بدای باندې ساون ددایو او گمانو کدایو چنیش ددا پنائی دا عذاب دا اللہ نا مگر اللہ تا نبیا مہربانی اگڑا اللہ پا دبان دی پارس دی راو گبزی یقینا اللہ ہم دے تو وقب لون کے مہربان اس ترغیب جہاد تا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ومؤمنانو یری گیدہ اللہ نا او شئی سرد نیکانو رشتینو مرگر جاؤ کا وما كان لأهل المدينة ومن حولهم دلی مناسب مدینی والولا چالا چی چاپی راز دی ندی باند چیاننا این تخلف عن رسول اللہ چلی رستو پادشی دا پیغمبر دا اللہ نا واللہ ارغبو بیان حسیمان نفسه او ندی مناسب چلی منو کی ززان سرا زیادہ دا منی زیادہ دخبر نفسنا ولا ارغبو مناسب نیدیلا چدائی منہو کی دزان سران نفس سواد منی دنفس پیغمبرنا سمات لگو پیغمبر بعد زان نمگورا گرنی نو کتا تا تکلیف راجی خیر دا خوچو پیغمبر بچ کے ذالکا بیان نم دا دیدو اجنا چدائی چی دی نرسی کی دیتا تندا ولا نصب نستلے والے ولا محمصتن فی سبیل اللہ او نلوگا پلار دا اللہ کے ولا تون موتیان او نپیمال گئی دی اوزاد پیمال کولو چخپی بگ دی او روان دی یغیز الکفار چگو سکی پا آغیبان کافر ولا نالون من عدو النیلا او نحاصلی دی دشمن سمراد مکر مکرر شوید دی لرا پا دی باندی عمل صالح عمل نیک یندقم دی پا نیکو عمالو کشمیر لیشو ان اللہ لا یذیو یقینا اللہ نور بادی اجر دنیکانو ولا ينفقون نفقتا صغیرتان ان خرچ گئی دینا فقر لگان ڈیرا ولا تون وادینا نقط گئی دیو کاندا مگر مقرر شرد دی لرا یعنی سماتو که بخوش کو لارو زی اغم والا اللہ مقرر کری چپاگی والا جر ورکی لیعزیهم اللہ سنما کانو یعملون دے پارا چپا لورکی دی لرا اللہ خستدا چلی کول وما کان المومنون ندی مناسب مومنان اللہ چوزی ٹول سے مطلب ان ضعیفان امزان سر بوزیو زنانم بوزی نا دا جنگ کا سامبا بیائیو فلولا نفر من کل فرقاتین ڈولے نوزی دار یو ڈالینا دا دینا یو ٹول کے لیا دفقو فی دین دے پارا چپوہ حاصل لگی پا دین کے وَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ اور چوئی ارے اقبل قوم کلا چو واپسی دیتا لعلهم ينظرون خامخا چگئی میری اذا اللہ دا سامنا یا ایوہ الذین آمنوا ارگیا دعوت سورت رابعانو القتال فی سبیل اللہ تعالی ومومنانو جنگو کئی آگسانو سرا یلونکم من الکفار چنیز دی تاس در کافرانونا شیخ القرآن اللہ کی رحمتونو لیگی وی مردان تو تلیم سرکار میں ہو خبر شما سکرنی باخ کی جلسہ وا او جلسے لا مولیان رازی نو زمانہ کے مرتدی ملاو مطا ملاو اتوی اغم رازی شیخ القرآن وی زلالما جلسہ سے بارا کیا وی دا پرویزی بارا کی لاہور کے پرویزر پیدا شوئے دا چلالما وی ماسٹر سیکٹری دوی چمال ٹیم راکا اور شیخ القرآن سر میں وڑو کے بے کو لاس کے ای کہ بلا کتابوں نے پراتو آج زمانہ کے شیخ شبہ تقریر کو تو کتاب والا بے جور کتاب بے کو نوار سر رسالہ پراتا ہوا
شغدا ماتا ملاری کلیوا اولی کلیو چه مقلد لقرآن و حدیث تاجت نشتے نشور قرآن وی زن تقریر تودر دم احمد آیات ہوئے یا ایوہ الذین آمنو قاتل الذین یلونکم من الکفار جنگو کئی دیا کسانو سرا چنزدی تاس داد کافرانونا اور دی بتاسو کے سختی نرمی بنے کے سختی بے منافق سرا دو سرا چه سورت گزاری کے نرمی کے دورا بدے روانی خلق دو قسمائی یو غیرتی یو بے غیرت ہے غیرتی سرائی چی او سر لکا خوش اخلاقیو کا نرمیو کا نوغا با طول مرتابی غیرمان سر اخکڑی دی مالے خدا بیزتی ندا کردی اولی تابی او بے غیرت سرائی چی د سره بارو غنوی نوی خاکی او کلس خلی اکرل یو خدیو نکنو غطولی یری د سره چی سور نرمی که نو ده بروانی دل چی سور خیال ساتی ده بروانی ده علاج بیادای جاسی پا ده یو غاگی او چی ده بل غاگنی وی نوزی ده از پرانگ ده نو باس ده بیا ٹک شی بیا بای مخیل نرازی و یو سا پیڑا غواری ساما یو شوقت یو باسی ده بیا ٹک ٹاکی لیکن دی بے غیرت اللہ بطارو دا عزت ورکے و دی پا عزت پوئیگی نا نر سڑی چی اگر لگن تا کی خیالو ساتا نو اگر طول مرساتا بھی او بے غیرت دی دل چی تصور خیال ساتی دورا دیر وانی گی نستا را دا دی علاج دائی چی دن یو سم سپیڑاو باسا یا اصول لطی او وارو راوارو دی بیا ٹک شی بیا او بلا بیا باسا بیا سم کار کن بیا دے سمی دا بیکار سری دا شیر قرآن وی دا آیات میں اولوستا نیمائی چی ایماندارو اللہ ویو چی جنگو کئی داغا خلقو سرا چی تاستا نزدید کافرانونا ولی اجدو فیکم غلزا او دی مومی کو تاسو کی سختی نو لاغور کو دیر لرے پنجاب کے دے پرویزیل دے پیدا شوئے او دل چال دی زور نو دل دی نزدی من دشتے گا نو آغا سر اولی جنگ نکو خلقو و دل دی چلتے کمیو دے سوک دے ویمان دے بیگنا رسالہ را ہوتا چدا رسالہ را او دائی پا گلی گلی چه قرآن و حدیث تاجد نشتے او دی ملالی کدے اغا ناستو وی جماع پہ لاس کے گوتا کے ہوئے دلی کدے خلق را پاسے دل اوی دین ماتو ہوئی تچا راوستے ماں تچا راوستے وی تزمونگ جلسہ کے لئے بیان کے وی ماں تو تولی زمونگ جلسہ کے بیان کے دا زمانہ رادائی جلسہ بے قبضہ کھا دا سے خوان گئی زورور شیر قرآن بھی خلق ہوئی جدے پر تقریر کی شیر قرآن تقریر شروع کا گئی نور ملیانو تختی دینا جلسہ شیر قرآن تی نواغستا یا ایوہ الذین آمنوا ومؤمنانو قاتل الذین یلونکم من الکفار جنگو کئی دا کسانو سر چیزی تافتہ کافرانونا ولیجدو فیکم غلظہ ودی مومی بتاسو کی سختی دا یاتون بدائی نوی نینو یارا تاسو تشدد کوئی یا تاسو سختی کوئی وہ منگار چاہتا رہا منافق تا سختی کہو مشرک تا سختی کہو بایمان تا سختی کہو او چه موحیدی او متبید قرآن و سنتی رو منگ دا غید خبو خاوریو چاوی چه منگ سختی کرده دا چه منافقی نو آگا سر نرمی نکو وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً سورہ تعلیم کے بیان ہم آیات کے راضی تاسو کے سختی ہوئی نہیں وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور پوشی یقینا اللہ دے سرد متقیانو اندہ اللہ میت خاصد متقیانو سردے اور کلاچ نازل شیئر صورت فَمِنُ مَنْ يَقُولُنُ بَعْضِ دَيْنَا سُوک دی چوائی ایوکم زادت وارزی ایمانا کمی اوستا سندے چی زیاد کا غلرا دی صورت ایمانن اثر دی ایمان
مړه دا نن سوي نو څوک یې پرې نه بدل څوک په پوه شو چې د چا ایمان یې زیات کړ ورته وایا فاما الذین آمنوا چا کسان چې ایمان راوړل فزادتهم ایمانا نخکارے کا غیرہ سرد ایمان وهم یستبشرون او دی خوشحال کی گی زیری علی چی ایمان پکی او صحیح نو آگا خوشحالی گی من رٹی گی یار انہوں دیر خواندو کو کناسے ہوئے مخلا منافقانا واما الذین فی قلوبهم مرضون اور چا کسان دی چی زلدائی کدے مرضی بندی چی دې سوي واما الذين في قلوبهم مرض ارجع كساني جزروداي كده مرض فزادتهم رجسان الى رجسهم نخكار كيدي لرا غند الى رجسهم يعني ما رجسهم سردا غند زلوداي دا منافقو زوكي غندو وپته نه لګي دا او غلو وچه کالا تاخه اومخه اخده برابر که نزاده تو مرید سان نلالیش ده وی مارا ننی کو ټول قرآن دا غیس پیلمون پوری و تاولنو اننی اگا یاد کنو اننی اگا پا مخا کرده اننی اگا دو بوله مزداکال دو با غصی دکا ده وای دکا ده فزاده تو مرید سان نلالیسیم نزیاخ کارگئی دی جرا گند سرد گند زلونو ددائیو وماتوا وهم کافرون امر بشی او دیوی کافران قرآن دا سے میدان تکی او خارائی کی کدر دیر زان تک پٹ گئی را میدان تکی او تک کدے اولا یرانا دین گوری انہم یفتنون فی کل عامل چدئی دان امتحان کولشی پار کال کی یوزل یا دوزلان ثم لا يتوبون بیادی توبه نوباسی ولاهم یذکرون دی نیادی اللہ لا نو کلا چه نازل شیو صورت نظر بعضم الى بعض نو گوری بعض دی بعض ہوتا چه صورتی آئی که دی حالت ذکر کی گی ندی بیو بل پی جنی آسیو بل تو سنگا چل رہے سنگا سبق یارا نادا اگلے بندی اوزو نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد آوی تاسو دے یوتان میں یو بلتو چارات خیال شتے ثم انصرفو نبیاو کشیگی اگا حدیث کرا دی کانا ینصرفو یمینا و شمالا نبی علیہ السلام بچی بوزو کرو کانا ینصرفو یمینا و شمالا کلا بخی طرف تراتاو شو ذکر اسکار بے اوکر دعا بے اوکر کلا بگس طرف تراتاو شو اگه دامانا نو بیاد تاوشی غلی بندی وزی صرف اللہ قلوبهم نو والو اللہ ظلم ددائیو بیاننام قوم اللہ افقہون دادی دو جنا چدائیو قوم دن نپویدون کی قرآن نا خبر ندیب لقد جاءکم رسول انتائی سراغلے تاس دا پیغمبر ستاسو دنم سنونا یعنی انسان دے عزیزن علیہ ما عنیتم گران لگی بدر آغا چتاسو بیتنگی گئی حریصن علیکم او دیر اسناک دستاسو پا فائدو دا مسلمانانو پا فائدو دیر مین دے بالمومین رؤوف الرحیم او بمومنانو باندے نرمی کون کے میارا بانا فَإِن تَوَلَّوْا نن خود اسو پرین خودل دا مشرکانو نا در آغس ہے کہ چاہوا دا کڑے دا او کنی دا کڑے کٹے میں دیو کرنے دے مقرر کہ محاربین دی اگر مستامنین دی کہ مولیان دی اگر پیران دی اگر دی اگر نسوارا دی کہ منافقان دی اگر پا مخاکرلے تبا سکی اخیر تاکو سو پرین خودلننا فَإِن تَوَلَّوْا تنویل بما سبقا کواورد الدی فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ وَكَافِيًا مَالَوَ اللَّهِ یہ سن دے زمان مارگرے نہیں کنا
ذکری فلیت بینی و بینک عامرون و بینی و بین العالمین خرابو. حای اللہ چه زما استارو گئے دول مخلوق سر جرانوے. فلیت بینی و بینک عامرون و بینی و بین العالمین خرابو. فلیت قطالو ولنام مریرتن ولیت قطرزا ولنام غذابو. ارمان دے اللہ چترا تخوگے طول مخلوق دی دشمنان وے کنا، پیر سی ہے، ملا سی ہے، منافق سی داغنا بزرے علیہ گما. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. نیشتے حاجت روا بغیر دی اللہ نا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ و کافی دے مال اللہ لا الہ الا هو. نیشتے حاجت سر کہونگے بغیر دی اللہ نا علیہ توکلتو پدے اللہ باندے مانزان سپارل دے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ او دا اللہ دے مالک دار سلوئے. سورت کی دے سلور ڈل بیان کو دے مشرکینو دال کتابو یہود و نصاراو او دے منافقینو او دا غی صفتنا مضمومہ ذکر کو.